او ډیر کسان نن سبا وای کاروبار می خراب دی، وای کاروبار می ترقی نه کی. دا ډیر خلک وای کنه وای کاروبار می سمې نه خوري. هغه ته یو حل خیمه، دا ځکه سمې نه خوري چې ته د پلار نه سرمایه پټای، ته د مور نه سرمایه پټای. ښا پیسې د پلار نه پټای، سرمایه پلار ته نه ښکاري. دا پلار بسی چلو کی کته د تسر ټول سرمایه بابا تخکار کاو، بابا دعا مور دا می سرمایه ده او دا می ګټه ده. او سحر وزي د مور نه دعا له د مور تپوس کو او ماخام چې راځي ډومبه مور لراځي، ډومبه بور لراځي چې الله دې کاروبار کامیابی کنه. ته د بوډا پلار نه سرمایه پټای، پیسې تی پټای، دا به کامیابی ونه مومي چې د پلار نه سرمایه پټای او د دې بوډای مور نه سرمایه پټای. والدینو احترام وکي او والدینو تاسو توامه بچیم مونږ ته حواله کوي، مونږ تاسو د بچو خیر خوایو. چری به بچی ستا خلاف ونه درومه، مور چری به بچی ستا خلاف ونه دروم. مونږ چې مدرسې تراشي سبق لا زورتم تا سره پلار نشته چې ترالی یوازې رالی، بابا دې پکار دی. وی پلار می خفه دی، وی مولې خفه دی؟ پلار می وای دسی پوره دیندار نه دی، وی دا علم وی چې مکوا زته نه راپټ شوم او علم لرالم. پلار می په علم رضا نه دی، زورتم بس وبس کو بستر دی واپس ګول کو سیده سره. ویولې زورتم چې د پلار رضا دی مال نه دراوړي، مان به علم نه کوي. مال چې د مور رضا نه دراوړي زتا ته علم نه کوم. ها زب علم ال شروع کوم چې ز پارم کې د پلار رضا ولي کړه او د مور رضا راوړي. مال د پلار رضا راوړي ال به علم کوي. چې بابا نه دی رضا واپس زدا علم فرض نه دی، خا دا فرض کفایه دی. واپس ز مال د بابا رضا راوړي ال به علم ترازی. نو بچیم قرآن تکې نه وای، دا د آخرت لویه سرمایه ده. الله دې دا ټول بچی د قرآن با عمل حافظان کی. څنګه چې نن د ناظرې ختمونه دي، الله دې د قرآن کریم حفظ نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد